بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، درې سيزونه داسې دي چې الله رب کائنات خصوصیت سره د دې تپوس به مونږ او تاسو نه کوي. قرآن مجید فرقان حمید کی فرمای ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. بشک تاسو نه د اوریدلو او دغه سي د کتلو او د زړه د دې په باره کې به الله جل شانو تاسو نه تپوس کوي. نن چې کله موږ تاسو ګورو د الله رب العالمین دغه نعمتونه چې کوم موږ ته راکړي دي، قوت گویایی، قوت سماعت، قوت بصارت او زړه، دا ټول د ګناهونو د پاره لګیا د استعماليږي. زړه دا د حسد نه، د بغض نه، د عناد او کینې نه او د تکبر نه ډک دی. سترګه دا د بدنگاهی او بدنظری او د فحش د مناظر او د قتلو نه ډک دی. او دغه سي قوت سماعت چې دی دا د غیبت اوریدلو، د غانی او د موسیقي د اوریدلو، د چغلخوري اوریدلو او د فحش د کلامونو د اوریدلو، د فحش خبرو د اوریدلو نه ډک دی. نو لہذا د دې نعمتونو په باره کې به رب کائنات مونږ او تاسو نه تپوس کوي. او رب کائنات په خپل باندې فرمایي چې اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. په دې ورځ باندې په ورځ د قیامت ستاسو په خلو باندې به مهر وهل شي او ستاسو لاسونو ما سره خبرې کوي او ستاسو خپې به شهادت ورکړي چې کوم کارونه تاسو په دې باندې کړی وي. نو لہذا الله رب العالمین چې د څومره نعمتونه موږ راکړي دي، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ضرور بالضرور تاسو نه د دې نعمتونو په باره کې به تپوس کیږي. آیا هر مسلمان دی په خپل نفس باندې نظر وساتي، د خپل شپږ فوټه بدن باندې نظر وساتي چې د رب العالمین دا عظیم نعمتونه، قوت سماعت، قوت بصارت، قوت گویایی او دغه سي زړه، دا نعمتونه چې کم امانتن الله جل شانه موږ لرا کړی دی، آیا موږ دا موږ نه په کوم سيزونو باندې استعماليږي؟ دې تاسو به الله تبارک وتعالى موږ نه کوي. رب کائنات موږ ته د عمل توفیق را نصیب.